بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري. ها نو پرون سبق کومه اسانه غونډه کې خبره دا کړو غنا چې صدق او کذب څه ته وایي. نو موږ به دې کې درې مذهبونه دي. یو مذهب دا دی چې صدق دې ته ویل کېږي چې نسبت کلامی د نسبت خارجي سره مطابق او جدا صدق ته چې نسبت کلامی د نسبت خارجي سره مطابق نه جدا کذب دی. ویم قول د نظام معتزلی دی. نظام معتزلی وایي ک نسبت کلامی د معتقد د مخبر د اعتقاد سره مطابق وي جدا صدق دی او نسبت کلامی چې د مخبر د اعتقاد سره مطابق نه وي جدا کذب دی. او د دې دلیل پیش کړی دی په قرآن مجید په دې آیت سره چې منافقان نغلل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی نشهد انک لرسول الله والله يعلم انک لرسوله والله يشهد ان المنافقین لکاذبون. ندل کې د منافقانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا اقرار وکړو چې ته منګه گواہی کوو چې ته الله رسول او الله تعالی دوی ته بیا هم ویلي چې دا دروغ جنان دي. نو اوس ګوره دلته کې د نسبت کلامی د نسبت خارجي مطابق دی کنه دی کنه خو بیا ورته هم الله تعالی چې د دروغجنو نسبت کړی دی چې دا منافقان دروغجن دي د دې وجه دا چې دا د اعتقاد مطابق نه دی. نو ځکه دا راځي پوه شئ. اوس دا خبره چې ده نو دا کمزوري ده او دله درې جوابونه ورکوي. یو جواب دا دی چې لکه دلته کې چې الله تعالی ویلي دي چې دو دروغجنان دي نه دی مطلب دا دی چې دو په خپل گواهی کولو کې دروغجنان دي. دو په خپل گواهی کولو کې څه دي دروغجنان دي. ولې ځکه گواهی چې کنه دا د زړه نه کیږي گواهی د څه نه کیږي او د دو په ځل کې چې کوم خبره ده دو پاږي کې جنندار رښتینی دي د دو د ځل کې یو شان خبره ده او په ظاهر باندې بل شان خبره ده نو دو دروغجنان دي. پوه شو به معنی. دویم نمبر دا چې دوی ته الله پاک د تکذیب نسبت کړی دی چې دوی ته وی چې دا دروغجنان دي دا ځکه چې دوی د خپل خبرې له د گواهی د نوم ورکړی دی د گواهی د نوم ورکړی دی چې دا گواهی ده. حال له چې دا گواهی نه گواهی خو دې ته وایي چې کومه خبره دی په زړه هغه دی په خولۍ او د دوی په زړه باندې کفر دی او په خوله باندې چې دوی ایمان دی. نو لہذا دو چې د خپل خبرې ته دا گواهی وای نو دا گواهی نوم کې خودل دا شهادت نوم کې خودل دو په دې کې دروغجنان دي. دریم نمبر جواب دا دی چې دو د نسبت کلامی کو د نسبت خارجي مطابق ده خو الله تعالی ورته دروغ د نسبت څخه کړی د دروغجن نسبت ورته څخه کړی دی د مشهود به په اعتبار سره د سبب درې سره چې دوی گواہی کوي او دا مشهود به یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت د دوی د اعتقاد مطابق تر نه دا صحیح نه دی د دوی د اعتقاد مطابق صحیح نه دی. نو ځکه دي ته الله تعالی و چې دا کاذبین دي. هغه پوه شو دی باندې دا وای به زمکه ورد هذا الاستدلال او رد کړل شوی دا استدلال بان المعنى چې معنی دا دی درې جواب ورکړل اول دا سورو ګورئ لکاذبون فی الشهاده نمبر 1 دا چې دوی په گواہی کولو کې دروغجن دي. نمبر 2 او فی تسمیتها یا پرې دې ته د گواهی نوم ورکولو کې دوی دروغجن دي. نمبر 3 او فی المشهود به یا نه مشهود به په اعتبار سره دروغجن دي. اوس کوله تفصیل دا بأن المعنى لكاذبون في الشهادة جدو كذا دروغجن په شهادت کې وفي ادعائهم المواطات او دو د دعوی کول د موافقت د دعوی کول د څه د موافقت یعنی گواهی خودی ته وای چې زړه دی دا وجود د زړه د جبه سره موافق وي او دو د زړه موافق نه او بیا ورته د شهادت وي. فالتكذيب راجع الى الشهاده لا تكذيب راجع د گواهی ته چې د گواهی ته صحیح نه باعتبار تضمنها خبرا كاذبا په اعتبار د دې سره چې دا متضمن دی خبره کاذب لره وای دا لکه دا شهادت ته دغه وکړو نو شهادت چې نه شهادت تتاوي چې دا دوی په شهادت کې دروغجنان دي نو په شهادت کې دروغجنان دا خو لکه شهادت دا خو انشاء ده او په انشاء سره صدق او خبر نه کیږي نو صدق او کذب په انشاء کې نه راځي. نو وای چې دا شهادت خو انشاء ده خو دغه شهادت چې مشتمل له په خبر باندې دغه شهادت چې مشتمل له په خبر باندې نه هغه خبر دې اندر رښتینی درونه به اعتبار تضمنها په اعتبار تضمن خبر کاذبا غیر مطابق للواقع هو ان هذه الشهاده بل او دا چې دا شهادت من صمیم القلب دا د زړه د ویښ نه وي د زړه
خالص د زړه نه، وخلوص الاعتقاد هغه خالص اعتقاد نه، بشهادت ان واللام الجمله الاسميه چې دوی دلته کې ګوره ان هم راوړی لام هم راوړی جمله اسمیه هم راوړې ده او دوی چې انک لرسول الله نو دا ان چې دوی پکې تاکید پیدا کړی او کا پکې تاکید پیدا کړی لام پکې تاکید پیدا کړی دی جمله اسمیه پکې تاکید پیدا کړی دی نو دوی دا خبره دومره موقته کوي چې دوی چې زموږ فضله کې دا خبره ده الله چې فضله کې دا خبره مثلا الله پاک ته ته ګدان ملي پوه شوي ویم نمبر جواب او المعنى یا دویم انهم لکاذبون فی تسمیتها چې دوی خپل خبره له گواهی د نوم ورکي په دې نوم ورکولو کې د خپل خبر له گواهی باندې نوم ورکولو کې دوی دروغ جنان دي فی تسمیه هذا الاخبار شهاده یعنی په تسمیه د دې خبره کې خبر ورکول کې شهادت لان الشهاده مما تكون على وفق الاعتقاد ځکه شهادت خو هغه ته چې د اعتقاد مطابق وي او حال دا چې دا خبره له اعتقاد مطابق نه بیا ورته د شهادت وي شهادت خو هغه ته چې د اعتقاد مطابق وي او دا خبره چې دوی انک لرسول الله د اعتقاد مطابق نه دا او بیا ورته شهادت وي نو په دې نوم کې خودو کې یعنی د خپل خبر ته شهادت د نوم ورکول دوی په دې کې دروغ جنان دي فقولوا تسميتها ترکیب کړل چې مصدر د مضاف ته مفعول ثانی دا اول محذوف ته والاول او المعنى یا معنی درې معنی دا چې انهم لکاذبون فی المشهود به د سبب درې سره گواہی کولېږي دای کې دروغ جنان دي خلدو د خیال متعانی قول انک رسول الله لكن لا في الواقع واذا په واقع کې دروغ جنان خو نه دي بل فی زعم په واقع کو خلقا دا د واقع مطابق د مشهود به خلدو د خیال مطابق بل فی زعمهم الفاسد بلکې د ګمان مطابق جنندو هغه د اعتقاد مطابق نه بیا ورته گواہی کوي نو دا مشهود به اعتبار سره بل فی زعمهم الفاسد واعتقادهم الباطل لانهم يعتقدون ذو عقیده دا انه غیر مطابق للواقع چې دا غیر مطابق د واقع فیکون کاذبا فی اعتقادهم نو دا به دروغجن وي د اعتقاد و ان کان صادقا فی نفس الامر اگر چې په نفس الامر کې دا صادق تر خبر فكأنه قيل گویا کې ویل شي دي انهم يزعمون چې دا کافران ګمان کوي ان المنافقان ګمان کوي انهم لكاذبون في هذا الخبر الصادق جدود رغدان په دې خبر صادق کې وحين اذن لا يكون ابدا وک بنوي دا کده مگر عدم مطابقت للواقع فليتامل بدی کې سوچ وکوي و دا کده هغه صدق هغه خبر شو کوم چې واقع مطابق وجو سیاسی رکھتے ہیں واقع مطابق نہیں جس نے کی رفتے لئلا يتوهم جواب رانشي ان هذا اعتراف جدا اعتراف ته بكون الصدق والكذب راجعين للاعتقاد چې صدق او کذب دا راجع دي اعتقاد ته وای صدق او کذب راجع نه دي اعتقاد ته بلکې واقعیت دي الهغه پوه شوي دریم مذهب د امام جاهز رحمت الله علیه ده امام جاهز رحمت الله علیه وای کنه چې دا صدق او کذب په دې کې دوه خبرې ما ته ګورئ اولنی قول کې صرف دا خبره وا چې صدق بس مونږ دې ته وایو چې نسبت کلامی ته سم مطابق وي او دویم مذهب سو چې نسبت کلامی ته سم مطابق وي د مخبر د اعتقاد مطابق وو وس امام جاهز رحمت الله علیه پکې خ دغه شوی دی خوک شوی دی پکې دی وای چې خبر صادق باغ دا وای چې هم خو د مخبر د اعتقاد مطابق وي هم د خبر د مخبر د اعتقاد مطابق وي او هم د واقع مطابق وي او کذب څه ته وای چې هم دا واقع مخالف وي نسبت کلامی د نسبت خارجي مخالف وي او هم دا نسبت کلامی د مخبر د اعتقاد مخالف وي پوه شوې دې ته به کذب وایي او چې د یو مطابق او د بل مطابق نه نو هغه نه صدق نه کذب دی نو د صدق او د کذب په منځ کې واسطه جوړوي د صدق او د کذب په منځ کې څه جوړوي او یې زه دا نه جوړوم تا و زه ورته د قرآن مجید آیات وایم په قرآن مجید کې دي افترى علی الله کذبا ام به جنه افترى على الله كذبا افترى على الله كذبا ام به جنه نو دې اوس وې تاسو ماته فکر دی کنده فکر چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې مخ آیت سره وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا و دې کافرانو وی چیرې موږ تاسو ته دینه بهتر څه خبر درکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی اذا مزقتم كل ممزق انکم لفی خلق جدید چې کله تاسو ریزه شي کنه او ټوکلي شي د مرګ نو وروسته نو ستاسو د پاره به نه پیدایش وي نو کافرانو سره افترا علی الله کده افترا پس دې افترا اې دا پیغمبر په الله باندې دروغ جوړي ام به جنہ یا په د باندې لیونتوب ده افترا علی الله کذبا دا پیغمبر په الله باندې
دروغ جوړي یا په د باندې سره لیونتوب دی. اوس ماته وګورئ افترا ویل کېږي دروغ جوړول ته. افترا څه ته ویل کېږي؟ دروغ جوړول ته. نو اوس ګوره دلته کې د کذب په مقابله کې دلته کې جنت راوستو. جنت ویل کېږي لیونتوب ته. جنت څه ته ویل کېږي؟ یعنی د دې کافرانو په ذهن کې دا خبره ده چې دا پیغمبر دا حال د دوو حالونو خالی نه دی، یا خو دی لیونی دی او یا په الله پاک باندې څه کوي؟ دروغ جوړوي. نعوذ بالله. د دې نه علاوه بله خبره پکې نشته دی. اوس دا خو کذب دی او دی، خو دا جنت چې دی که نه دا صدق نشي کېدی. دا صدق نشي کېدی. صدق ولې نشي کېدی؟ ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو لیونی نه و، الله په قسم خوړلی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. نو د واقع مطابق خو نه دی، د واقع مطابق خو د دوی د اعتقاد مطابق دی که نه؟ د دوی د اعتقاد مطابق دی. نو اوس ګوره دا ام به جنت دی، دا خو د واقع مطابق نه دی او د صدق د اعتقاد مطابق دی. نو دا نه صدق دی او نه کذب دی. نه صدق دی او نه څه دی؟ کذب دی. صدق خو ځکه نه دی که نه چې د واقع مطابق نه دی، او کذب ځکه نه دی چې د دوی د اعتقاد مطابق دی. لکه پوه شوې دې باندې؟ نو امام جاهز رحمت الله علیه وایي چې د صدق او د کذب په منځ کې واسطه ده. د صدق او د کذب په منځ کې څه ده؟ واسطه ده. او واسطه څه ده؟ چې لکه صدق به دې ته وایي چې هم د واقع مطابق وي او هم د مخبر د اعتقاد مطابق وي، او کذب به دې ته وایي چې هم د نسبت خارجي مخالف وي او هم د اعتقاد د مخبر مخالف وي. او چې کله پکې یو خبره وي او بله نه وي، دا به نه صدق او نه به کذب وي، بلکې د دې په منځ کې به واسطه وي. خبره واسطې نشته. دا ول اوس موږ جواب جوړ کوو. ګورئ الجاحظ، جاحظ امام جاحظ رحمت الله علیه ډېر زیات بد شکله او خلکو په مقابل ډېر زیاتو خلکو په د لطیفې جوړولې په باندې. انکر انحصار الخبر فی الصدق والکذب واثبت الواسطه. انکر انکار کړی دی امام جاحظ رحمت الله علیه د خبر په کذب او په صدق کې د راغونډولو نه او ثابت کړي د واسطه. وزعم او هغه دا ګمان کوي ان صدق الخبر چې صدق خبر څه ته وایي؟ مطابقته للواقع مع الاعتقاد، چې یو خبر به د واقع مطابق وي سره د اعتقاد د هغې نه، بانه مطابق چې د اعتقاد مطابق به هم یو د خارج مطابق به. وکذب الخبر او هغه وایي چې دا کذب د خبر به صحیح عدمها د رضوان عدمهما عدمها د رضوانو هغه معدوم کېدل. عدم مطابقته للواقع چې یو خبره داسې وي چې هغه د واقع مطابق هم نه وي، معه سره د دې نه مع اعتقاد انه غیر مطابق، سره د دې نه چې د اعتقاد هم مطابق نه دی. پوه شوئ؟ وغیرهما او د دې دواړو نه علاوه چې یا خو د مخبر د اعتقاد مطابق وي او یا پکې یو خبره وي چې هغه د نسبت واقع مطابق وي او د دې مطابق نه وي. غیر هذين القسمين هو اربعه څلور قسمونه دي. عن المطابقت مع اعتقاد عدم المطابقت. دی ګوره چې یو دا دی چې یو خبره د واقع مطابق وي خو د مخبر د اعتقاد نه مخالف وي. پوه شوئ؟ یا دویم نمبر صورت دا دی چې یو خبره صرف د واقع مخالف وي، د اعتقاد پکې د سره اړو خیال نه ساتلی شوی، د اعتقاد پکې د سره اړو خیال نه ساتلی شوی. او یا دا چې یو خبره نه د اعتقاد مطابق وي او نه د څه مطابق وي، نه د واقع مطابق، دا پکې وي. او یا دا چې د سره پکې د اعتقاد خیال نه ساتلی شوی. نو څلور قسمونه دي. یعنی المطابقه مع اعتقاد عدم مطابقه، چې مطابق وي یعنی د خارج مطابق وي سره د دې نه چې دغه نه د مخبر د اعتقاد نه مخالفي. او بدون الاعتقاد اصلا، یا بګي رسن ناړو د اعتقاد خیال نه ساتلی شوی. وعدم المطابقه مع عدم الاعتقاد المطابقه، چې نه د اعتقاد مطابق وي نه د خارج مطابق وي. او بدون الاعتقاد اصلا، یا بګي د اعتقاد سره خیال نه ساتلی شوی. نو ليس بصدق ولا كذب، دا نه رښتیا دي او نه سری. هغه پوه شئ؟ نو دلته کې د صدق او کذب دا تعریف دا خاص شو د مخکینو نه، ځکه چې دوی چې په صدق کې دوه خبرې پکار دي، په کذب کې څو خبرې پکار دي؟ دوه. او په صدق کې څو خبرې پکار دي؟ او په ایمان کې څو خبرې؟ نه. فكل من الصدق والكذب بتفسيره فتفسير اخص منه، دا خاص د بالتفسيرين السابقين په مخکینو دوه تفسیرونو سره. لانه اعتبر في الصدق، ځکه د معتبر کړي دي په صدق کې مطابقه الواقع والاعتقاد جميعا، وفي الكذب عدم مطابقتهما جميعا،
ولکه پوه شو دې باندې مع ان بناء على ان اعتقاد المطابقه يستلزم مطابقه الاعتقاد وای چې د مطابق د اعتقاد سره مطابقت دا لازم دی دیتا چې دا به د واقع سره مطابق وي ضرورت توافق الواقع والاعتقاد ځکه چې دا واقع او اعتقاد په منځ کې موافقت ته په دغه کې وکذا اعتقاد عدم المطابقه د درنګي اعتقاد عدم مطابقه د خارج سره يستلزم دا لازم دی دا چې دا د اعتقاد مطابق به هم وي وقد اقتصر في التفسيرين السابقين او اکتفا شوی د پر دوه تفسیرونو کې على احد ما بدوانو کې په باندې نو خاص او دا خاص او هغه شو عام شو بدلیل دلیل علی افترى على الله كذب افترى على الله كذبا ام بجنه دا افترى باصل کې څنګه افترى لأن الكفار حصروا ځکه کافرانو منحصر کړل اخبار النبي صلى الله عليه وسلم خبر د نبی علیه السلام بالحشر والنشر په حشر او بنشر سره حشر او نشر کم زیدي على ما يدل عليه قوله تعالى چې بری باندې الله تعالی دا قول دلالت کوي چې په قران مجید کې اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد چې کله تاسو مدرزه چې تاسو باندې پیدائش باندې پیدا کیږي نو چې کله پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دا خبر وکړه نو کافرانو د پیغمبر خبرې ته دوه خبرې وکړي چې افترى على الله كذبا ام به جنه چې یا خو دلی ونه له او یا په الله پاک باندې څه جوړي د دې نه علاوه درېمه خبره نشته ده في الافتراء والاخبار على الجن على سبيل منع الخلع منع خلع دې د ویلګي کنه چې لکه د دوانو نه خالق کېدل چې نه مني لکه بلې دوه کې یو خبره وي د دې نه علاوه بلا نوي ولا شك او شک نشته ان المراد بالثاني غير الكذب چې مراد دې دویم نه غیر کذب ده وس دا سور ده وای بیا وای ولا شك أن المراد بالثاني غير الكذب لأنه قسيمه وغير صدق لأنهم لم يعقدوه دا خبره ما ته وګورئ دی خو چې دا کذب دی او دی کنه خدا دویم کذب نه دی او صدق هم نه دی کذب ولې نه دی ځکه چې د واقع مطابق نه دی د اعتقاد مطابق نه دی نو صدق خو ځکه نه دی او کذب ځکه نه دی چې د واقع مخالف دی پوه شئ به معنی لأن المراد بالثاني الاخبار على الجنه لا قول ام بجنه و ام بجنه نو بلکې دا ام بجنه چې د کم څه خبر ورکړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی علامه ما سبق الیه بعض الاوهام چې زید دیتا بعض وهمونه غیر الكذب دا کذب نه علاوه ده ولې کذب نه علاوه لانه قسیم ذکر دی قسیم دی دوه شذونه دي یو صدق دی یو کذب دی نو دا خو کذب کېدی نشي ځکه چې مخکې کذب دی او دام کذب دی نو مخکې کذب کېدی نشي قسیم دی او بل مخالف وي لأن الثاني قسيم الكذب ذكر ذم قسيم دې دګیرم اذ المعنى من معنی دا شوي اکذبه چې دا پیغمبر د خدای دروغ وای ام اخبر حال الجنه یا له خبر ورکړي د حال لیونتومنا وقسيم الشيء يجب ان يكون غيره او قسيم الشيء دا واجب دي چې دا دین علاوه نو لکه دا خو صدق کېدې نشي صدق دا کتاب خو کېدې نشي خو جو صدق وي او صدق هم نه ده لکه پوه شو به معنی وې دا افتر الله کذبا دا خلقا کذب دی وده ځکه چې کذب وکړي خو ام به جنہ دا کذب نشي کېده ځکه چې دا هم کذب دی او دا هم کذب دی نو بیا خو لکه دواړه یو القسمین نشي کېده دا ځکه قسمین دی یو مل اولټ وي پوه شئ نو صدق دی او صدق کېده صدق هم نشي کېده صدق ول نشي کېده وغير صدق لانهم لم يعتقدوا ځکه چې دوی دې اعتقاد نه لري لأن الكفار لم يعتقدوا صدقه ځکه کافرانو اعتقاد نه لري د خدای خبر د رښتینوالي فلا يريدون في هذا المقام بس اراده نه لري په دې مقام کې الصدق الذي هغه رښتیا هو بعيد بمراحل عن اعتقادهم چې ډېر لري په ډېرو مرحلو سره د اعتقاد نه ولو قالوا كجردود سويله كان چې مصنف د سويله لانهم اعتقدوا عدم صدق لكان دا خبر به ډېر ظاهره فمرادهم مراد الإدارة بكون الخبر أخبر حال الجنة غير صدق والكذب يا خبر ديكا خبر دي صوب دي كامسه شته بكي چې دا خبر ورکي د حال جنت نه د لیونتوم نه دا نه رښتیا دی او نه سری دروغ دي وس دا وې د عربیان چې دا واقعا خلکو نو دوی به دې خبره نه کوله چې بے فائدې به خو لکه هغه به واسطه ثابتای نو ځکه دا خبره څه کړه وهم عقلاء من اهل اللسان او دا عربيان عاقلان او اهل اللسان عارفون باللغه بلغت باندې پویدو فيجب ان يكون نو واجب دي دا چې د خبر نه هغه شي ما ليس بصادق ولا كاذب چې نه صادق نه سوي کاذب بلکې په مېس کې واسطه وي جو هغه واسطه ثابتو مګر امام جایز رحمت الله علیه وي لکه پوښوي حتى يكون هذا منه بزعم ولا هذا لا يتوجه ما قيل
وای په دې باندې متوجي کیږي هغه چې ویل شي دی علامه خلقانی رحمت الله علیه ویلي چې انه لا يلزم چې نه لازميږي د نه عدم اعتقاد د صدق دا چې دا یو څه د صدق اعتقاد نه لري نو دا صدق نه لري لانه لم يجعله دليلا ځکه د نه ګرځول دا دلیل په عدم صدق باندې بل على عدم اراده الصدق بلکې دا دلیل ګرځول چې دا اراده د صدق د نه شي کېږي فلیتعمل ورد وزدل خبره رد کړل شوې د امام جاهز رحمت الله علیه دا خبره چې دی وای د صدق او د کېده په منځ کې واسطه نه نو دا واسطه وای د دې په منځ کې نشته او د دې آیت نه جواب سره نو یا سور وګوره ورد بان المعنى ام لم يفتري فعبر عنه بالجنه لان المجنون لا يفترى عليه دا ورلک بنکا وې د امام جاهز رحمت الله علیه دا خبره رد کړل شوې ده د امام جاهز رحمت الله علیه دا خبره سکړه شوې ده رد کړل شوې ده چې د صدق او د کېده په منځ کې واسطه نشته ولی او باندې شو دا آیت نو دا آیت نه مطلب دا دی چې افتر علی الله کذبا اې دی پیغمبر د خدای په الله پاک باندې دروغ جوړ کړی دي ام لم یفتری یا د په الله پاک باندې دروغ نه دی جوړ کړی نو په الله پاک باندې دروغ نه دی جوړ کړی د دین اتباع دغه کړی دی په دغه باندې په جنت باندې د دین تعبیر کړی په جنت سره په لیونتوب سره ځکه لیونتوب چې یو سړی لیونی نو هغه بیا د ځان جوړول نشي کولای هغه خپل ځان خبر نه نو څنګه به د ځان سره جوړ کی پوه شو باندې نو د څه خبره شوې چې اې دا پیغمبر د خدای په الله باندې دروغ جوړي او په الله باندې دروغ نه جوړي چې په الله باندې دروغ نه جوړي بیا هم دا خبره کوي دا خولې باندې دي پوه شو باندې وګوره ورد او رد کړل شوی دی دا استدلال بان المعنى چې معنی دی ام به جن معنی سره ام لم يفتري ام به جن معنی سره ام لم يفتري چې د دانه د جوړ کړي دی او ځان نه جوړ کړي فعبر عنه پس تعبیر کړل شوی دی عدم افترانا بالجنه په لیونتوب سره ولی لان المجنون لا افتراء له ځکه مجنون چې نه دا یو خبره قصد نه کوي اراده نه کوي پلار باندې لیونه رواني نو کته دې کنسل کړل کوي او په ځان نه پويږي لیونه ده په ځان پوي نو بیا به روغ کړي ونه وو هوا زرا کوي کنه لانه الكذب عن عمد ځکه دروغ چې نه خواږي چې کم په قصر وکړل شي ولا عمد للمجنون هذا مجنون قصد و اراده نبي فالثاني ليس قسيما للكذب مطلقا نو دا ام به جن دا کذب تقسیم نشو چې دا کذب قد تقسیم نشو بل ما هو اخص منه نو بلکې دا غیر خاص چې افتراء ده فيكون هذا حصرا نو شو دا عصد خبر د خبر کاری د باره بزعم د دوه ګمان في نوعيه په دوه قسمونو کې چې دا کذب دوه قسمونه شول او ان الكذب عن عمد والكذب لا عن عمد چې یو دا چې یو دروغ په قصر ولا شي یو هغه دروغ چې بغیر د قصد نه ولا شي هغه پوه شو باندې نو خلاصه څه شو د دې ټول سبق د پرونی او د نننی سبق دا خلاصه شو چې صدق او کذب څه تعبیر ده نو صدق د دې کې درې قولونه دي صحیح قول دار چې نسبت کلامی د نسبت خارجي مطابق وي صدق ده او که نسبت کلامی د نسبت خارجي مطابق نه وي جو کذب ده علامه خلقانی رحمت الله علیه علامه زوزنی رحمت الله علیه نظام معتزلی دا خبره کوي چې صدق دی ته وایي چې یو خبره د مخبر د اعتقاد مطابق وي صدق دی او کدا مخبر د اعتقاد مطابق نه وي جو کذب دی د ځان لپاره په دلیل کې پیش کړه والله یشهد انهم لکاذبون والله یشهد انک رسول الله یعلم انک رسول والله یشهد ان المنافقین لکاذبون دا غو ته درې جواب ورکړل شو امام جاهد رحمت الله علیه وایي چې صدق دی ته وایي چې یو خبره د واقع مطابق هم یو د مخبر د اعتقاد مطابق هم او کذب دی ته وایي چې هم د واقع مخالف او هم د مخبر د اعتقاد مخالف وي او چې د یو مطابق وي د بل مخالف وي نو نه صدق نو نه کذب دی او دلیل لدانه بار افتر الله کذبا ام به جن جوړ کړه دی دا وته اتوابات وکړو واښو به دی باندې